تعمیراتو سوچ هم څنګه دومره وخت او دومره مصروفیت سره دومره ټیم ورکول چې تعمیرات خو ځان له شوبه ده. دا زمونږ د پلار دا شوق و، هغه به ټول عمر به ترکان لګولي او باندې به یې کړو، څه به یې روانوله څه به یې جوړوله بس اړم به نو هغه عادت چې نو هغه اوس ما کې هم شته او زما بل میجر صاحب کې هم شته. پنځپیر هاوس کې د یوې ورځې د مې نه پس د شیخ القرآن او د امیر جماعت اشاعة توحید و سنت پاکستان سره د هغوی د رست هاوس او د هغوی د فارم هاوس ابوالیمان فارم هاوس هن د چکر سعادت نصیب شو. د 12 غنټو دغه صحبت نامو نه صرف د شیخ صاحب د مصروفیت او د هغوی د قابلیت اندازه ولګوله بلکې ډېرې قیمتي او د ذکر وړ زده کړه مو هم وکړه. په ګاډي کې په لاره د سیر الله سایر صاحب سره یو خوندوره ادبي مباحثه وشوه. د شیخ صاحب د ادب سره د مینې تعلق او پوهې اندازه راته د دې نه وشوه چې په خپل ګسټ هاوس کې تر دې دمه 3 مشاعرې کړي دي. ابوالیمان فارم هاوس ته په رسېدو د هغه ځای ذمه دارو ګیټ خلاص کړو او د شیخ صاحب راته د هوټل کور او میلمنو د بالاخانې تفصیلي دوره وکړه. بالاخانه په داسې انداز جوړه ده چې انسان حیران شي او شیخ صاحب د تخلیقي او تعمیراتي مهارت پته ترې نه لګي. د یو سوال په جواب کې چې تاسو څو وروڼه خویندې یې ستاسو پکې سویم نمبر دی شیخ صاحب ویل چې هغوی 4 وروڼه او 3 خویندې دي او د هغوی پکې پرونو کې په 3 نمبر دي. یو درنه کشر خویندې دوه کشران دي نور مشران دي او د وراثت خپل کلی خپل ځمکه هغه غم د پیژنې او تقسیم کړی دی او بیا هغې نه پس دا زما ځان له دا کړی دی کته زما بل ورور نه کړی دی میجر صاحب د ما چې څه وکتل د تعمیراتو چې کوم شوق دی یا کوم تجربه ده یا کوم ذهن دی داسې تاسو وایي دا ټوټل موږ په خپله ډیزاین کړی دی نه دا خو د ارکیټیکچر بالکل دغه د تعمیراتو سوچ هم څنګه دومره وخت او دومره مصروفیت سره دومره ټیم ورکول چې تعمیرات خو ځان له شوبه ده. دا زمونږ د پلار دا شوق و، هغه به ټول عمر به ترکان لګولي او باندې به یې کړو، څه به یې روانوله څه به یې جوړوله بس اړم به نو هغه عادت چې نو هغه اوس ما کې هم شته او زما بل میجر صاحب کې هم شته، هغه دوه وروڼو کې دغه شوق نشته. دا دومره د هوب منیج کوئ څنګه؟ نو به دا زه ګرځم دې ته راځم زه دې له ټیم ورکوم هغه خپل دیني دی په خپل ځای باندې درسونه بیانونه او چې ستړی شم دې ته راشم ځان ته ژوند کې هغه خلک کامیاب دي چې اعتدال نه لري بس جرسکیو چلوما وګرځم به دې سره به مشم مینې که ځان دغه کوم نه نو دا خو بیا ډېر ګران کار جی نو په دې اعتدال په دې حوالې سره څه پیغام ورکوي؟ بعضې خلک صرف د دنیا شي، بعضې خلک صرف د دین شي، د بیا صحت یې کړي رشتې یې کړي د عمر کې یې کړي صرف صحت روان کړي صرف دین چې دی که نه جی هغه هم الله منې کړی و رهبانیة ابتدعوها ما كتبناها علیهم رهبانیت چې ځان نه جوړ کړی و الله ما پرې نه مقرر کړی او صرف چې ځان دنیا پسې شي او دین دغه کې نو هغه هم الله منع کړی دی تزهید من دنیا ځای په ځای راځي دنیا په خپل ځای دین په خپل ځای. په دغه فارم هاوس کې یو طرف ته که د اباسین د اوبو نه ډېر خوندور رسایي ورته جوړه شوې ده او د کله اوبه راوخیږي نو د برنډې نه سویمنګ پول جوړ شوی دی بلکې بل خوا په منځ کې هم د فیملي دپاره سویمنګ پول دی او ډیزاینینګ داسې شوی دی چې د سړي یقین نه راځي چې دا چا پروفیشنل ارکیټیکچر نه بلکې شیخ صاحب په خپله باندې کړ دی. د دغه ځای د تاریخي اهمیت په حواله هم راته شیخ صاحب پوره خبرې وکړلې او په دې باندې تاریخي امدورف د پنجاب سره چې کوم و د هغې حوالې سره هم پوره بریفینګ راکړو کوم چې د لیکلو قابل دی. فارم هاوس کې دننه د مرغو او د نورو
پالتو ځناورو د انتظام هم بهترین انداز سره انتظام شوی او میوهدار بوټي پکې هم لګېدلي. ډیزاین داسې شوی دی چې انسان حیران شي. آخر کې هغوی په خپله د هند د تاریخي ګودر چې په اباسین د پنجاب او خیبر پښتونخوا لاره وه یو چکر راکړو او د دغه ځای د تاریخي پس منظر او په دغې باندې د سنګتمیر اعظم د تګ باره کې کافي خبرې راته وکړلې او دغه خوندوره دوره د هغې په مېلمستیا سرته ورسېده. دا خان جانان وطن نیوز بنیر.